وی که فرض که یو سړی ډېر کمزوری دی چې د ماسخوتن مونځ وکړي د جمع سره تراویح وکړي او د سحر جمع وکړي ده ته به هم د لیلة القدر دا ثواب میلاوي نو د دې ښکلو شپو د دې ښکلو ورځو د دې قدر نبی علیه السلام په مخکې تذکیره وشوله چې زما امت زما نبی علیه السلام په موږ باندې ډېر شفیق وګورئ هم ډېر مهربان رحمت للعالمین تذکیره وشوله چې پخواني داسې امتونو د بني اسرائیلو چې د هغې به ډېر غټ غټ عمرونه په سوونو کاله 900 کاله او 1000 کاله دونه عمر وي زما د امت خو ډېر لږ عمر دی او د هغې داسې خلک تیر شوي دي چې اتیا کاله داسې عبادت کړی چې د سترګې د رب مطابق مخالفت نه دی کړی زما امت بلا څنګه داسې دې درجې ته ورسي نو دا کم آیت مبارک سورت چې ما وختي تلاوت کو انا انزلناه فی لیلة القدر نو وی نبی علیہ السلام د دې غم په بدل کې په ډالۍ کې الله رب العزت وتا دا سورت نازل کړ او هغه څلور کسان څوک ایوب علیہ السلام زکریا السلام او حزقیل علیہ السلام شمعون علیہ السلام دا بنی اسرائیل دوی اتیا کاله عبادت داسې کړو چې د سترګې د رب مطابق د مانځه نه او د دغه نه بهر نه ویستلې د الله د اطاعت نه نو وی الله ته وفرمیل چې ستا امت له یو داسې شپه درکړه ده چې په دې یو شپه کې عبادت به د زرو میاشتو نه سیوی یعنی 83 سال او 4 ماه د یوې شپې عبادت دا په دې روژه کې ده چې موږ د دې خامخا چې کوم دی دغه وکړو فرمانبرداري وکړو تابعداري وکړو غم وکړو چې تراوو ته راځو 15 وخته منځونو ته راځو وی که فرض که یو سړی ډېر کمزوری دی چې د ماسخوتن مونځ وکړي د جمع سره تراویح وکړي او د سحر جمع وکړي ده ته به هم د لیلة القدر دا ثواب میلاوي د 83 سال د 83 کالو دا مفت ثواب به په عملنامه کې لیکلی کېږي نو چې دا بیه باندې خو دا جنت خامخا موږ او تاسو واخلو او د الله نه به غواړو او په الله په زور په الله باندې ځان وبغو الله ته وژاړو چې الله ما تقدیري مسلمان کی الله ما تقدیري مؤمن کی